وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مرشدی یا رحمت للعالمین. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه بابرکت ورځ باندې د جمعې مبارکې د فریضې ادایګۍ دپاره حاضر شوي یو. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو د حاضري دا لیدل دا اوریدل دا ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای او خداوند قدوس رب العزال رب المشرقین و رب المغربین زموږ استاسو د دواړو جهانو نیک حاجتونه پوره فرمای. بلا تمهید د وخت اختصار د وجه نه د سورۃ زمر آیت نمبر 53 دا آیات کریمه کله نازل شوی و؟ حضور صلی الله علیه و آله وسلم لا د مکه معظمه یو څو مشرکان راغلل او محبوب کریم ته عرض وکړو چې محبوبا مونږه دا څومره وخت تیر کو په دې نتیجه باندې ورسېدو چې ته برحق نبی یې او په دې نتیجه باندې ورسېدو چې ته سم وایې واقعي ته حق وایې. دستا نبوت دستا رسالت دستا دین دا هر څه چې دی دا بالکل درست دی او مونږ هم زړه غواړي چې دا حق زمونږ هم نصیب شي، خو یو شی داسې مخې له راغلی چې دا مونږ دغه حق ته ور پرېږدي نه چې تسلیم یې کړو. د حق منلو په او د مونږ په منځ کې یو آړ یو دیوار جوړ شوی دی، یو حائل جوړ شوی دی. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم ته مزید عرض کوي محبوبا د حق تسلیمول غواړو خو آړ دا دی دیوار دا جوړ شوی چې مونږ په کفر حالت کې یو او دا مونږ چې څومره عمر دی دې نه وړاندې مونږ داسې ګناهونه کړي دي او دومره زیات ګناهونه مو کړي دي چې کچر اسلام قبول کو شاید چې مونږ هغه ګناهونه معاف نشي. چې څومره بدکاریان دي او که څومره قتلونه دي او که څومره ګناهونه وشمارلی شي دا مونږ ډیر زیات کړي، لہذا مونږه دپاره به بیا بخشش وي او که نه. چې کله حضور مبارک صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته دغه مشرکانو د خپلو د ډیرو ګناهونو ذکر وکړو چې که اسلام قبول کو دا به وبخلی شي که نه، یا دلته
مشرکان د حضور سره ناستی او خبرې اترې کوي یا د عرش نه رب العالمین د جبریل په واسطه باندې آیاتونه نازل کړل او رب العالمین خالق کائنات خپل محبوب ته فرمایل چې محبوبه د کم خلق چې تعالی راغلی دي دوی ته وایا چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم محبوبه دغه خلق ته وایا چې چا په ځان باندې ظلمونه کړي دي او گناهونه کړي دي او زیاتیان کړي دي او قتلونه کړي دي او څومره د رب نه فرمانیان کړي دوی ته وایا چې لا تقنطوا من رحمت الله د خدای پاک د رحمت نه ما امید کېږئ د خدای پاک د رحمت نه مایوسی مه کوئ ولی رب العالمین ورته پیغام ورکوي ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ورته فرمایي محبوبه دغه خلکو ته ووایه چې الله پاک د ټولو ګناهونو بخشش کوي او بیا رب العالمین آیات کریمه د غفران او د رحمانیت په الفاظو باندې ختمی رب فرمایي انه هو الغفور الرحیم محبوبه طور تو فرمایا چې رب العالمین بخون کے بادشاہ دے او رحیم بادشاہ دے گویا رب العالمین ورته فرمایي چې محبوبه دغه کسانو ته وایا چې که تاسو هر څومره ګناهونه کړي وي هر څومره خطایانې کړي وي هر څومره در بدر ګرځېدلي یې رب العالمین محبوب ته فرمایي محبوبه دغه خلکو ته وایا تاسو ایمان راوړئ نور د رب العالمین رحمتونه چې دا ډېر زیات وسیع او فراخه دي په دې بنیاد باندې ما مقصود د نن جمعې خطاب دا دی چې رب العالمین خالق کائنات د کافرو په حق لدا نازلی چې ما د رحمت نه منع امیده کېږئ چې کافر طرف دا فرمایي مجرم ته رب العالمین دا فرمائی نافرمان ته دا فرمائی گناهګار ته دا فرمائی مشرک ته دا فرمائی چې د ما رحمت چې دا ډیر لوی دی د ما د رحمت دایره د انسان د عقلونو نه ډیر وسیع ده په دې زمن کې چې کومه زنن خبره او نن سبا زه مشاهده کوم زه به د خپل دا تقریر موضوع ما انتخاب د یوې خبرې د وجې نه وکړو تیره ورځ باندې داسې څه کسانو چې هغوی یو خبره ماته مخامخ وکړه جی 9 کاله وشول چې ما د اولاد نه کېږي په وظیفو هم ستړی شوم او په ذکرونو هم ستړی شوم په تهجد هم ستړی شوم د قرآن په سپارو او تلاوتونو په ختمونو هم ستړی شوم په دم درودم ستړی شوم خو اوس ما بچی نه کېږي او ما ته دا خبره کوله چې ما لږه اصلاح وکړه ما 3 میاشتې وشوې چې د الله سره مې دا ضد نیولی دی چې زه به مونځ نه کوم زه به مونځ نه کوم او 3 میاشتې وشوې چې ما مونځ نه دی کړی ځکه چې زه د الله نه ناامیده شوی یم ما څه ونه کړل د الله پاک د غوښتې نه الله پاک د ما سوال ژړا فریاد تر عمرې هر څه ما کړي دي خو لیکن زه ناامیده شوم د الله نه ما بس اوس دا سوچ و فکر پیدا دی چې الله یې هسې هم نه راکوي نو زه ولې غوښته وکړم په دغې بابت کې قرآن فرمایلی دي رب ذوالجلال فرمایلی دي د حضرت یوسف حضرت یعقوب علیه السلام په زبان باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام په زبان باندې چې کم د مایوسۍ نه د ځان د ساتلو په حق لکم آیاتونه الله فرمایلی دي قرآن کریم ترې نه ډک دی په دې زمن کې که چېرې مونږ دا ووایو چې نن سبا لازمه خبره د مهنګایم ډېره ده غریبیم زیاته ده کار روزګار هم ولاړ دی د چا بالکل جاب نشته دی د چا بالکل روزګار نشته دی دا یوه خبره زمونږ په ذهن باندې شیطان خوری چې زه بد قسمته یم زما په قسمت کې څه نشته انسان وایي چې راځي دعاګانې کوم دعاګانې مې نه قبلیږي ډېرې وظیفې مې وکړې ختمونه مې وکړل او بس چې دا څه دي بس د دغې حالاتو کې زه تنګ یم
او هر څوک وایي چې څه شي ته لاس چې اچوم بس هغه کار نه کیږي. دا ټول هغه د شیطان جال دی چې بندگان په ذات الهی باندې رب ذوالجلال په تقدیر باندې د بې اعتمادۍ د جوړېدو د شیطان اولنی جال دی. هغه حسن بصری رحمت الله علیه له یو صاحب راغی ورته ویل چې ډېر ژړا یې کوله ځوانه لکو او ژړا او فریاد او رنګ یې زیړ شوی و داسې لګېدو چې داسې ډېر وخت نه په کشمکش کې دی په سوچ و فکر کې دی. وایي چې دا کس چې راغی دا ځوان ورته عرض وکړو ای حسن بصری علیه رحمه زه ګناهونو کې دومره ډوب شوی یم چې ما هر څه ولاړ دي هر څه مې برباد شول هر څه مې تباه شول. او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې د هغه په سترګو کې د هغه په مخ باندې چې ما کم مایوسي وکته بس هغه ته همدا یو څیز میلاو شو چې راشه په ډېرو کارونو باندې وګرځېدم خو راشه د الله ولی حسن بصری رحمت الله علیه چوکټ لم ورشه چې هغه درله څه درس درکوي. فرمایي چې ما ورته وی چې ما د هغه پریشانۍ چې کم کیفیت ما ورته په مسکراهټ باندې خندا مې ورته وکړه چې ولې بچی ته دومره مایوسه یې یاره جي بس هر څه نه مې زړه تور دی. ورته وی فرمایل چې ما ته صرف دومره ووایه ډېره ښکلې جمله یې ورته فرمایلې چې ما ته دومره ووایه ځوانه چې د ستا ګناهونه ډېر دي او د ستا ګناهونه غټ دي که د الله رحمت غټ دی. بچې دا جمله کله ورته وویله د هغه ذهنیت بدل شو او ورته وی فرمایل حسن بصری رحمت الله علیه چې د خدای پاک د رحمت بلا تشبیه اندازه دا ده لکه د رب العالمین چې کم 71% د اوبه پیدا کړي دي. د خدای پاک د رحمت په مقدار د دریاب دی او د ستا ګناهونه په مثال د هغو 2-3 کاڼو دي چې کم خلک دریاب کې ورولي بیا یې پته هم ونه لګي. چې کله دا خبره ورته وکړه نو دغه ځوان چې دی د ده اندروني کیفیت بدل شو یو دم بېهوشه شو. چې څه لږ وخت بعد تیر شو حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا ځوان مې ځان ته رانږدې کړو غاړه مې ورله ورکړه سر باندې مې ورله د شفقت لاس کېښودو او دا مې ورته ویل چې د رب العالمین خالق کائنات د رحمت نه مایوسه کېدل دا د ګمراهو د کافرانو کار دی او د الله د در نه امید ساتل توقع ساتل اعتماد ساتل دا د خدای پاک د بندگانو کار دی د مؤمنانو کار دی. دا جملې مې ورته وویلې او د هغې ځوان مکمل زندگی بدله شوه. مقصد مده حاضرینو چې دا مایوسی چې ده د رب العالمین د در نه ناامیدي انتهایی زیاته شوې ده او زه چې کومه نقطه رسکول غواړم هغه دا مایوسي او ناامیدي د الله نه په خپل ځای باندې خو دا نقصان ایمان له ورکوي. او زه نه وایم قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال خالق کائنات چې کوم فرامین فرمایلی دي رب العالمین ارشاد فرمایي د ابراهیم علیه السلام چې کومه خبره ده قرآن کریم آیات کې نازلیږي ابراهیم علیه السلام فرمایي ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. الله فرمایي چې د الله د رحمت نه هغه خلق نا امیده کیږي چې کم خلق گمراهان دي. گویا علما فرمایي چې د الله نه نا امیدي دا باعث د گمراهۍ جوړیږي او بل آیات کریمه کې رب ذوالجلال نا امید خلقو ته د کفر نسبت کړی دی لکه څنګه د یعقوب علیه السلام فرمان علی شان رب العالمین ترېنه آیات فرمایلی دی. گویا نا امیدي دا د کافرانو عمل دی دا د گمراهانو عمل دی. مفزی دا خبره چې کله یو انسان د الله د رحمت نه کله به د صحت په حواله سره انسان نا امید شي مړاسم نه ټیکېږم کله ناکله د مال او د حال تنگ دستی راشي بیا انسان خپې او لاسونه ودرېږي د الله د ذات نه نا امید شي یا نور داسې د ژوند تمام څومره مشکلات او مشاکل او مصائب دي په دې حق له باندې د الله
سره چې کم د توړ په صورت کې د جوړ په صورت کې توړ راځي اولنې قدم د الله نه نا امیدي ده. په دې بنیاد باندې یو حدیث مبارک عرض کول غواړم. حدیث مبارک کې راځي دا حدیث په تفسیر ابن ابي حاتم کې دا حدیث مبارک ذکر دی. وقت مختصر وی سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نچا پختنه وکړو محبوبه غټ گناهونه کم کم دي. محبوب تارس کیږي محبوبه غټ گناهونه کم کم دي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته گناهونه خو ډیر دي خو په دې حدیث مبارک کې حضور مبارک درې گناهونه خودلی. حضور تو فرمایي چې غټه ګناه الاشراک بالله الله سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک ګڼل. حضور فرمایي دا اکبر الکبائر په غټو گناهونو کې لویه ګناه شرک ده. دویم نمبر حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو الایاس من روح الله د خدای پاک نه نا امیده کېدل هم کبیره ګناه ده. چې الله نه نا امید شي مارزو که په صحت کې دی که په مال او په دولت کې دی او که د دنیا په کم یو مشکل کې ته د الله نه د نا امیده او دا وایي چې ما قسمت بد دی او دا وایي چې ما قسمت غلط لیکلی شوی او دا وایي چې را بس خپې او لاسونه مو ودرېدلي څه ته مزړه نه کېږي. دا ټول هغه جال دی چې حضور مبارک فرمایي چې دا اکبر الکبائر ده. د الله په بارگاه کې د الله نه نا امیدي دا اکبر الکبائر لویه ګناه ده. او دریم نمبر حضور فرمایي الامن من مکر الله درېمه غټه ګناه دا ده چې الله چې کم خفیه تدبیر دی د هغې نه انسان بې خوف و بې خطر شي چې الله څه کړل غواړي د الله څه منصوبې دي په داسې حالاتو کې الله گرفت انسان ونکي مارا وننسي الله دا ونکي الله دا ونکي د دا څیز د ستا د ذهن نه اوچت شو او ته بالکل کل عام زندگی ترول غواړې د الله د حدودو د الله د احکاماتو د الله پاک د تعلیماتو غم در سره نه دا غم نه کول د الله د تعلیماتو دام کبیره ګناه ده. لکه یو انسان ګناه کوي زړه کې یو سیګنل ورته ملاویږي کله څه حدود تجاوز کوي انسان په ذهن باندې یو څیز راځي چې ته ښه نه کوي چې دا ټول څیزونه د ستا بالکل د ذهن نه اوچت شي دام د الله د تدبیر خفیه تدبیر نه غافل کېدل دی. حضور فرمایي دا هم اکبر الکبائر ده. په دې بنیاد باندې حضور مبارک په دغه دریو ګناهونو لویو ګناهونو کې یو ګناه دا فرمایي چې څوک د الله نه نا امید شي. په دې حدیث مبارک کې زه به دا ضرور عرض کم چې سړو کې بیا هم څه نه څه امید وي د الله نه زنانه زر نا امیده کېږي د الله نه. که دا چا ما عرض وکړو داسې ډېر کرته یو بل کس څه وخت کېږي او 4-5 میاشتې هغه دا خبره کوله چې یاره ما خو ډېرې وظایف او ذکرونه او تلاوتونه ما وکړل خو لیکن ما ته جاب نه ملاویږي او سرکاري جاب او په پرایویټ جاب باندې موجود و چې هغې نه بعد بیا اوس مونځ له زړه نه ورځي چې مونځ له مزړه نه ورځي. مونځ خو الله دې دپاره نه رالیږلی چې ته په مونځ کې جاب غواړې. مونځ د الله بندګي ده د الله یاد و ذکر دا د الله بندګي ده. الله کریم د جاب او دا نور د دنیا چې څومره ضروریات پوره کېدل دي دا دنیا ده د دې نه هټ کر چې کوم دین مطالبات دي دا دین په خپله باندې یو نظام دی د الله بندګي ده. مونږ عباداتو دا به دې دپاره نه کوو لکه څنګه اصحابه کرامو به چې کله اصحابه کرامو باندې فراخي راغله اصحابه کرامو باندې مال و حال فراخي راغله اصحابه کرامو به دا خوف په یره کې چې هسې نه چې الله د هغې تکالیفو چې مونږ دین دپاره برداشت کړي هسې نه چې هغې تکالیفو بدله کې الله دنیا کې چېرته بدله نه را کړې په دې فراخۍ به یارېدل او مونږ د دین د وجې نه په ځان باندې فراخي غواړو د دیندارۍ په دنیا کې ځان له خپله بدله غواړو و اصحابه کرام به یارېدل چې کومه فراخي راغله د مال و حال و علاقې قبضه شوې هسې نه چې دا په دنیا کې الله د هغې
عباداتو بدلی راکړي چې کم تکلیفات مونږ تیر کړي اصحابه کرام به یریدل او مونږ یې غواړو د الله نه چې آخرت سره به بیا ګورو په دې بنیاد باندې دا د یو زنانو په سوچ او فکر کې چې کوم هغه راځي حالان کې علماء کرامو ډېره یو زبردست خبره لیکلې ده چې ناامیدي چې کله د انسان پیدا کیږي د هغې ډېر وجوهات کیدی شي چې یو وجه دا هم ده یو وجه چې کله انسان د ځان نه په مال حال کې بره خلکو ته ګوري دا انسان به ناامیدي پیدا کیږي د ځان نه په مال حال کې بره ته ګوري سایکل والا چې کله ګاډي والے ته ګوري د خپل حال باندې به ناامیده کیږي که د وړوکي ګاډي والا غټ ګاډي ته ګوري ناس به په ګاډي کې خو دا غټ ګاډي په لیدو سره به دی ناامیده کیږي که یو کس دی د هغه 10,000 تنخواه ده او دا بل 50,000 ده هغه بره ته ګوري په دا خپل حال باندې به دا ناامیده کیږي علما ځکه لیکي چې کله هم انسان په دنیا کې او په دنیادارۍ کې د ځان نه بره کس ته ګوري انسان د ناامیدۍ شکار شي یو انسان د ځان نه بره کس ډیر په سهولت کې ویني او ځان کم په کم سهولت کې ګوري دا انسان به ناامیده کیږي دې د وجې نه علما کرام فرمایي چې په دیندارۍ کې به د ځان نه بره خلکو ته ګوري چې دا کس چې د 15 وخته مونځ په جمع کوي او زه 15 وخته مونځ داسې کوم په دیندارۍ کې به بره ګوري یو کس ته هغه ذکر اذکار تلاوت کوي او هغه په میاشت کې ختم کوي او ته په 3 میاشتې کې ختم کوي ته به دیندارۍ کې بره ته ګوري چې هغه ولې تیز دی مانه یو کس ته هغه نفلونه کوي د اشراق والا او ته نه کوي ته سار منظم په زور باندې کوي دیندارۍ کې به ځان نه بره کس ته ګوري چې کله بره کس ته ګوري تا به دینداري زیاتیږي او قانون علما دا وایي چې په دنیادارۍ کې به ځان نه لاندې کس ته ګوري چې ته په کم حال کې هغه نه لاندې کس ته ګوره که د ستا مثال کوټ دی او اچولی او لاندې هغو خلکو ته وګوري چې چا دام نشته دی په دا خپل کوټ باندې به الله د شکریې توفیق درکړي امید به د الله نه نور هم زیات شي او کچر یو انسان دی په دیندارۍ کې لاندې خلکو ته ګوري د دینداري به کمیږي او که په دنیادارۍ کې یو انسان د ځان نه بره خلکو ته ګوري د ده به ناامیدي پیدا کیږي او الله کریم قرآن کریم کې په 2 آیاتونو کې فرمایلی د الله نه ناامیدي دا د ګمراهانو کار دی او د الله تبارک و تعالی نه ناامیدي چې دی دا د کافرانو کار دی او بیا علما 2 نمبر وجه دا لیکي چې کم یو انسان دعاګانې ډېرې غواړي او هغه مقصد ته نه رسیږي آخر ناامید شي او حالان کې حضور مبارک د روایتونو ثابت ده چې دعاګانې نه قبلېدل چې ستا کم حاجت نه پوره کیږي دا به د ستا دعا کې کمزوري ده الله یې خامخا پوره کوي خو د تا په دعا کې کمزوري ده او کمزوري د ټول نه اولنۍ کمزوري چې عبادت او دعا وظیفه نه قبلېږي د هغې ټول نه غټه وجه دا ده چې د ستا په خېټه کې حرام پراته دي حضور مبارک حدیث باندې اختتام طرف ته ځم حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی حضور فرمایي چې یو کس دی ډیر ببر سره دی په بدن باندې ګرد و غبار پراته دي د لارې سفر نه راغلی او دی د آواز کوي یا رب یمد یده الی السما او دا کس ببر سره او مسافر کس الله ته سوال کوي او وای چې یا رب یا رب یا الله فلان کې دعا مقبول لکه یا الله فلان کې دعا مقبول لکه دعاګانې کوي حضور فرمایي چې ومطعمه حرام سی چې خوړلی دی هغه هم د حرامو وي دعاګانې خو ډېرې غواړي خو خوراک یې د حرامو وي ومشربه حرام او سی چې څکلي دی هغه هم د حرامو وي وملبسه حرام او کم لباس یې چا چولی وي هغه هم د حرامو وي وغذي بالحرام او دته چې کوم غذا ملاو شوی دی هغه هم د حرامو ده حضور مبارک فرمایي فانا یستجاب لذلک د داسې کس حضور فرمایي دعا به څه قبوله شي چې خوراک او څښاک او لباس هر څه د حرامو دي د داسې کس دعا به ولې الله قبلوي د دعا د قبولیت لپاره خو د دغې ټولو څیزونو د حلالوالي شرط دی نو که چېرې علما فرمایي چې یو انسان دعا غواړي
یو انسان وظیفه کوي، یو انسان تهجد کوي، یو سوال کوي د الله نه، او بار بار وظیفې مو کړې، وخت نه وظیفه راغستې او دنه وظیفه راغستې او هلته ختم کړی او مدرسې نه قرآن مجید ختم د پاره طالبان راوستي او بیا هم دعا نه قبلیږي، بیا هم حاجت نه قبلیږي. په دې وخت کې انسان مایوسه کیږي، خو د مایوسۍ سوچ دا نه دی پکار چې الله دعا قبول نه کړه، سوچ دا پکار دی چې دعا مو قبلیږي ولې نه. زما غذا خو به چېرته د حرامو نه وي، زما څښاک خو به چېرته د حرامو نه وي، هسې نه چې ما کم جانماز باندې ودرېږم هغه جانماز به هم په حرامو پیسو راوړی وي، ما خو بس داسې نه وي کړي چې کمې تسبیح ما کاونټر ما اخیستی هغه خو د حلالو دی که د حرامو دی. نو په دې باندې غور فکر پکار دی. د دې د وجې نه علما فرمایي چې بیا به ناامیدي نه پیدا کېږي، او ناامیدي پیدا کېدل دا د کفارو او د ضلالت والا عمل دی. الله کریم د موږ ستاسو د الله تبارک وتعالی د در نه پر امید وساتي، او چې کومه د ګمراهانو د کافرانو ناامیدي ده الله کریم د موږ ترې نه وساتلی کي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم نبی. رب کریم زموږ حاجتونه پوره فرمای. رب کریم چې څومره کمیانې که ظاهري دي او که باطني دي خدای مونږ کامیانې پوره فرمای، خدای مونږ ګناهونه معاف فرمای. که زمونږ هر قسم عمل کې نقص دی، ریا ده، رب کریم زمونږ د اعمال د ریا نه د نقص نه پاک فرمای. رب کریم که مونږ ګناهګار یو، خامخا ګناهګار یو، خدای ګناهونه زمونږ معاف فرمای، حسنات مو خپل شان مطابق قبول و مقبول فرمای. ډېرو خلکو دعا غوښته کړې ده، خدای که څو بیماران دي سره زمونږ د والد صاحب څومره بیماران دي، مشران دي، کشران دي، خدای ټول له صحت کامله شفای عاجله ور نصیب فرمای. زمونږ مشایخ دي، استادان مو دي، هغه هم په دعا کې یاد کوي، بیماران دي، خدای زمونږ مشایخ او زمونږ د استادان په خپل حال او په مال باندې برکتي فرمای، په صحت باندې همیشه قائم و دائم فرمای. رب کریم دوی دعاګانې زمونږ د پاره شامل حال فرمای. څومره مسلمانان دي مسافر دي دعاګانې غوښتي دي، رب کریم په سفر کې برکتونه واچولی کې، ډکې منګولې کورونو ته راوستلی کې. څومره زنانه او نارینه دعاګانې غوښتي دي او اولاد نشته، خدای صالح اولاد ور نصیب فرمای. رب کریم څومره زمونږ نیک حاجات دي ته ورکوونکی بادشاہ، خدای زمونږ ټول نیک حاجات دنیا د قبر او د آخرت نصیب فرمای. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.